بسم الله الرحمن الرحيم فإن رأى المتيمم الماء في صلاته بطلت وقد مر من قبله. فإذا باب شروع دی باب الحدث في الصلاة مسألة راته دا بیانې مخکې تېره شوې ده غوږ شي که یو سړي تیمم وهلی مونځ کې ولاړي او په مونځ کې اوبه ویني نو د دې سړي مونځ مات شو وجه دا ده اودس یې مات شو ځکه متیمم چې اوبه ویني اودس یې ماتېږي. فإن رأى المتيمم كويني متيمم الماء منذ في صلاتي اوبه في صلاتي په مونځ کې بطلت منځ باطل ځکه اودس یې مات ما ویل دغه ځای نه ورته غوږ شي ښه. اوس دا کومه مسله بیان شوله دا اصل کې تمهید دی راتلونکي مسلو دپاره. اوس یو مشهور عنوان راته چیړي ښه 12 مسایل دي ټول به وګورئ زر زر وایو ځکه یو پې راسې ویل شوي دي. اصل د امام صاحب دا دی چې منځګزار به د منځ نه اله وځي چې اختیاري فعل وکړي د منځ د ختمېدو دپاره اختیاري فعل وکړي دې ته ویلی کېږي خروج بصنع المصلي دا به نه هېروئ ښه. کار به هم داسې کار وي چې د منځ منافي لکه سلام اړول خبرې کول وغیره ورسره اختیاري به منځ گزار کوي. صاحبین وی جی منځ نه به اله وځي چې بس د منځ منافي عمل مخې ته راشي که اختیاري وي او که غیر اختیاري وي نو صنع المصلي چې ده دا فرض یا واجب نه ده. پوه شو اوس راځئ ښه اصل باندې پوه شو ټول. خروج د منځ نه بصنع المصلي ته امام صاحب فرض وی صاحبین ورته فرض نه وی. 12 مسلې دي او ټولو کې دا حد مشترک دی چې سړی په منځ ناست دی منځ 4 رکعات دي 3 دي 2 دي ټولې پوره کړي التحیات تر عبده ورسوله کړی دی ته داسې وګڼه چې صرف سلام ورته پاتې دی. دې وخت کې داسې کارونه مخې ته رال چې هغه منځ ماتوي خو اختیاري فعل د منځګزار نه وي نو منځ به څه حکم وي امام صاحب وایي منځ یې باطل شو اختیاري فعل یې نه دی. او صاحبین وایي په دې 12 مسلو کې اختیاري فعل سره وتل ضروري نه دي او ورڅه پوره شوي لحاظه منځ یې تام دی. دا مشترکه مسله وه څه مې ویل تر عبده ورسوله پورې منځ پوره کړی قاعده کړي تشهود ویلې ټول منځ پوره دی. دې وخت کې داسې یو عمل مخې ته رالی چې د منځ منافي دی نو صاحبین وایي ارکان هر څه پوره شوي دي دا عمل که د په اختیار سره مخې ته راځي د منځګزار او که غیر اختیاري منځ تام شو. تام په دې معنی چې ارکان پوره دي اگر که یو واجب به پاتې چې سلام دی خو منځ پوره شو ځکه صنع مصلي سره وتل ضروري نه دي. امام صاحب وایي خروج د مصلي به په صنع مصلي باندې اختیاري فعل سره وي نو که داسې یو فعل چې هغه غیر اختیاري اگر چې دقه ټیم کې راشي عبدو ورسولو نه پس راشي نو دا به داسې لکه د منځ په منځ کې راغلی منځ فاسد فرض شی پاتې شولو چې هغه صنعي مصلي ده لکه چې یو رکعت پاتې یو داسې عمل مخې ته راشي اوس پرې ورځو که نه ورته وګورئ. اوله مسله فإن رآه بعد ما قعد قدر التشهد مکه مسله ده تیمم نفس مسله به ته اول بیانو څنګه چې مخکې بیان شو لکه څوک متیمم وي په منځ کې اوبه ویني او داسې منځ یې ماتېږي نو ده تر عبده ورسولو پورې منځ ویلی دی کړی دی او اوس دغه متیمم اوبه ولیدلې نو منځ مات شو داسې یو عمل مخې ته رالی چې منځ پې مات شو. صاحبین وایي ارکان پوره دي منځ پوره دی. امام صاحب وایي بصنع المصلي خروج پکار دی هغه نه دی شوی لہذا منځ فاسد. یو فإن رآه که ویني دغه اوبه بعد ما قعده پس د هغې نه چې ناست فی قدر التشهد یو او کان ماسحا فانقضت مدة مسحه دا بله مسله ده اول نفس مسله څه ټیم چې د موزې موده پوره شي او داس په هغه ځای ماتېږي
که په مونځ کې ولاړ یم او اودس څه ماتېږي مونځ به مې ورسره مات شي او که د مونځ نه بار وي موده پوره شوله نو اودس مات یا به د سره اودس کې که اودس دې نه و او که اودس دې و به صرف پې وینځم کافي کېږي مسله مخکې تېره شوې همدقه حالت دې تر عبد ورسول مونځ رسولی دی او موده پوره شوله امام صاحب وایي مونځ ختم شو بصنع المصلي نه دی ختم لهذا فاسد صاحبین وایي صنع مصلي خو نه ده ضروري ارکان پوره شوي نو مونځ صحیح په دې هم پوه شو او کان ماسحا یا مسح کړی وان فانقضت مدة مسحه فانقضت نو پوره شوله موده د مسح درېمه مولوي صاحب تاسو ته پته ده که څوک یوه موزه وباسي او که دواړه موزې وباسي او داسې ماتېږي که په مونځ کې او که د مونځ نه باري نفس مسله دا ده یو سړي په مونځ کې په عمل قلیل سره موزې کلاو بس یوه موزه یا دواړه یې ویستلې نو اودس مات شو که نه نو او دقه ټیم دی عبد ورسولو پورې مونځ ویل شوی دی نو صاحبین وایي ویاسې ارکان پوره شوي بس مونځ یې پوره او امام صاحب وایي نه مونځ نه به وځي بصنع المصلي دلته خو به صنع مصلي معنی نه دی صنع مصلي به هله وی چې عمل کثیر وی څه وی دا خو قلیل عمل موږ یاد کو او خلع یو باسي خفیه دواړه موزي یوه بعمل یسیر ځکه که عمل کثیر شي بیا خو هغه قصدا د مونځ نه وتل شو بصنع المصلي څلورم او کان امیا فتعلم سوره تاسو ته پته ده که یو سړي د قرت نه ورځي نو بس چپ به ولاړي په قیام کې د قرت په ځای کې به چپ ولاړي خو که یو رکعت دوه یې وکړل او بیا قرت وریاد شو نو دغه مونځ منځ کې وریاد شو مونځ یې څه شو مات شو ځکه په اصل قادر شو لا خلیفه باندې کار پوره کړی نه دی مونځ مات شو که نه اثر نه او به قرت سره مونځ کوي اوس غوږ شئ کومه او کان امیا فتعلم سوره تر عبده ورسوله مونځ رسولی دی اوس ورته قرت وریاد شو نو صاحبین وایي مونځ مات شو امام صاحب هم وایي صاحبین وایي هر څه هسې پوره شوي ارکان بس سباق نه کوي صرف واجب پاتې دی سلام امام صاحب وایي نه فرض پاتې دی خروج بصنع المصلي هغه نه دی شوی لهذا مونځ فاسد فتعلم سورة یا امی و سورت و وریاد شو خپل وریاد شو شان زده کړی نه دی ښه کنی بل نزده کې بیا خو خروج بصنع المصلي جوړېږي عمل کثیر دی پنځم او عریانا فوجد ثوبا تاسو لږ وګورئ تاسو دا مسله معلومه ده چې د سړي کپړې نه لغړې مونځ کېږي خو چې کپړې وي او په لغړه مونځ کوي کولی شي مونځ کې کپړې پیدا شولې او په لغړې شروع کړې او مونځ شو مات شو دې مسلې ته راشئ تر عبده ورسوله یې مونځ رسولی دی په لغړه اوس پاکې کپړې چې عورت پټۍ دا پیدا شولې مخې ته رالي نه دې وخت کې مونځ ختم شو که نه منافي عمل د مونځ مخې ته رالی صاحبین وایي ختم دې شي که ناسې ارکان پوره کړی مونځ پوره امام صاحب وایي نه یو رکن پاتې دی خروج صنع المصلي او کومه دی او عریانا یا لغړو فوجد ثوبا کپړې وموندلې او مؤمئا فقدر على الركوع والسجود تاسو لږ وګورئ که یو سړی په اشاره مونځ کوي رکوع د پاره اشاره کوي سجدې د پاره اشاره کوي توجه ده کړه او دا په رکوع سجده باندې قادر شي د مونځ په منځ کې نو مونځ یې مخکې ته شو ختم شو دا مسله شوله خو که چېرې عبد ورسولو ته رسېدلی اوس قادر شو په رکوع په سجده باندې نو صاحبین وایي خیر دی وایي هسې ارکان پوره شوي دي مونځ په دغه ځای ختم امام صاحب وایي ختم شو خو یو فرض هم پاتې دی خروج صنع المصلي مونځ فاسد او مؤمئا فقدر على الركوع والسجود او تذكر فائدة عليه قبل هذه ما ولا مسألة برا شيخ صاحب ترتیب مسألة ده د کوم سړي په ذمه چې د سره منځ قضا پاتې نه یا پاتې خو یو دوی یعنی ښه ډېر قضا شوي خو واپس یې کړي په ذمه نه پاتې که پاتې نو زیات نه زیات پنځو پورې دته څه ویلی کېږي صاحب ترتیب ته حکم دی اول به قضا کې کوم چې قضا دی هغې نه بس به د ادایګي والا مونځ کې که سهار د نه قضا شو ماسپښین مونځ کې در یاد شو چې سهار هغه قضا دی سلام واړوه اول هغه قضا وکړه وروسته به ماسپښین هغه کې تاسو پوهېږئ هغه وخت تنګ و
کته قضا کې دا بلم درنه قضا کیږي یا فکر دی نو او ادا والده وکړو رسو د ریاض شمانه قضا دی به سباق نه کوي یا قضایي منځونه شپږونه زیات شپږونه زیات شوي دي نه به خو صاحب ترتیب پاتې نه. بهرحال خپل مسله عبد ورسول پوری منځ ورسول مسبخي منځ اوس ریاض چې مانه خو سار مون پاتې وو نو منافي عمل را لید من مات من دې معنی ختم شو ختم صاحبانو ختم دي شي کنه ارکان پوره دي امام زبینا رکن پاتې دي خروج بسنه المصلي نرسي منځونه شوي او تذكر فائتة يا وريات شور تقزي منز عليه بدماني وقبل هذه ذاك منز كي شي بتحيات ناس تدين مخكي اتم او حدث الامام القاري فاستخلف اميه تصبتر چې د قاری مقتدی منز امی امام پسې نکیږي قاری مقتدی نه مراد څوک دی چې فرض قرات کولای شي امی نه څوک مراد دی فرض قرات نشي کولای خاصه شو قاری د امام دی شاته مقتدین ولل دی قارینم دی امینم دی نه د او د سماج شو شاته یو مقتدی را مخه تکو او هغه امیو سوغه په عمل قلیل سره بس را مخه تکو دې صورت کې کوم وخت ټیم یاد نکو عبد ورسول پوری من رسول دی او د سماج شو سلام د بار را مخه تکلو یو امی مقتدی نو صاحبین وی کاری اوران نکړو لمونځ ختم شو خو بس اسی مرکان پوره دی قصه ختمه امام سی ونه یو رکن باطل خروج بسنع المصلي قاری ولن را مخ کی کو چې دا بل مخ کی کو لہذا منافی عمل لمونځ را له ولا رکن باطل منځ شو ختم شو پوهیږي کنه به اخ مخ کی بل شو وګورئ او حدث الامام القاري بيودس شو امام قاري امام فاستخلف اميا نعم او طلعت الشمس وليس مساله دادا سحر مند کولو او دربانی نور را وختلو مکروه ټیم درمانه را له نمونځ ختم ورسېدلې قضایي به راوړي خو کته تر عبد ورسول پورې سحر مند رسولې دي وس نور را وختلو نبي نو منافي صلات کار را له کنه نو بس وي مونږ ختم صاحبین وي ختم دي شي کنه یار ارکان پوره شوي دي امام سے وینا یو رکن باطل خروج دا د سې لګ یو رکعت د کړه نور راو ختلو دوباره کې منځوي نو طلعت الشمس في الفجر لسم او دخل وقت العصر وهو في الجمع جمعه منځ کولو جمعه منځ کې ګوره کده ماسفخیم ټیم مازیګر ټیم داخل شي جمعه منځ شي باطل شي نو بده کې عبد ورسول ته رسیدلې دی مازیګر ټیم داخل شو باطل شو کنه ختم شو صاحبین وی ختم دي شاسم پورا کړی دی امام سے وینا رکن باطل مسفخی مغنی دیکھا فإنه لا تبطلو غنا باطلیگی یو لسم او کانا ماسحن علی الجبیرہ مسئلہ دا دا ملی سب چکل دی دا زخم نا پٹیو غرزیگی او زخم دی جوڑ وینو دا غزی بینزی اسی دا کمونس پا منز کی او غرزی دلو من دی ماتیگی دلتا ترعبتو و رسولو رسیدلی دی او پٹیو غرزی دل دا زخم نا وزیم جوڑ دی نو د سمات شو کنه منافی عمل د صلات را لیکنه نو صاحبین وی را دي شیخ سمر څه پوره دي صرف سلام باطل امام سیوین رکن باطل خروج بسنع المصلي من باطل او كان ماسحا على الجبيره فسقطت عن برء دا جبيره غرزه له سره دروغوالي دولسم اخره او كان صاحب عذر فانقطع عذره كالمستحاضه ومن بمعنى هلك برغوريجي تصبتر کچاته عذرین مسلسل رواني د پوزینا یا زنانی شرمګان رواني چا انفلات ریح هوات مسلسل خارجي معذور ورته وي حکم مرتسره بس او دس کوا پدغه او دس کی پدغه وخت څومره کارونه به او دس نه کی ټول په کوا تاسو ده کنه خو غره چې روغ شول او کامل وخت کې روغ وي نو به او دس کې به عذر ستا ختم خجدا التحیات ته ورسېدلو عبد ورسول پوری منځ ویلو او عذر ختم بالکل نو او دس شته نه وس منافی صلات کار را لزکه او دس ختم شو دس وینه دې کړه خو نه روانه او مسلسل مونږ ویلی زستا او دس برقرار دي څنګه ته عذر خو دې بند شو اوس دې او دس چې ته برقرار بریدو نو منظم ختم صاحبین وی ختم دي شي کنه یار اسم ارکان پوره دي امام سے وی اور کله پاتې دي
شغا خروج بسنن المصلي دي فالقطعان کټ شي عذر دغه لکه مستحاضه ده ومن یاغ څوک چې بمعنى هذا مستحاضي بمعنی بطلت الصلاه د امام سفرائی ده في قول ابي حنيفه رحمه الله ده مفتبهم ده وقال صاحبين فرمای تمت صلاته عليك صلاتي تام دیکھا خدلت املان دي لیکلي قاربت التمام كما ياتي في الصفحه القادمه في تاويل الحديث اي صحت لان دي لیکلي تم صلاته صحت اذ لا شك انها ناقصه ما سي غلط کړو حاشیه دا چې دا منځ ناقص دی اگر چې پوره دی خو څه دی ناقص څه سلام هته پاتې دی صاحبانو بنظمانیم لترك واجب السلام وقيل شا دې دوړو اختلاف کې اصل دا ذکر کړي چې الاصل فی اصل بدغه اختلاف کې دا دی چې ان الخروج دا خروج عن الصلاه د من بصنع المصلي په اختیار د منځ گزار دا فرض دی عند ابي حنيفه رحم الله وليس بفرض عند ما صاحبانو بنظماني نه دی فرض فاعتراض هذه العوارض عنده راتل د دې عوارض د عبد او رسول نفس د سلام نه مخکې د سجدي لکه بيخي د منځ په منځ کې چرایشي او رکعت دی کړي یا دوه کړي سجدا یا رکوع یا قیام کې راشي نه په دغه حالت کې چرایشي سجده کې رکوع کې قیام کې یو رکعت نه بس وغیرہ نو من فاسدی کې اتفاقا غنا او يبدو رسول الله بس راشم فاسدی کې څوک کوئی امام صاحب فاعتراض هذه العوارض راتل الذي عوارضه عنده د امام صاحب بنسبانی فی هذه الحالت کې دا داسې دی کای اعتراض دی حالک دا وارث شرشی فی خلال الصلاه پمن د منس کې وینده ما صاحبانو بنسبانی دا اشیاء راتل داسې دی لکه سلام نه بس شرازی کای اعتراض ها بعد السلام سلام نه بس مرکان پوره او د سلام نه مخکې هم مرکان سي پوره د عبد او رسول نه بس او د سلام نه بس یا د عبد او رسول نه بس سلام نه مخکې ارکان ټول پټوله پوره شوی دي اعتراض عبادت تسلیمی لو ما داغو دلیل مخکې من حدیث ویلو ما غ روایت دی روینا من چې مخکې روایت کړو من حدیث ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ چې نبی له سلام ورته ویل اذا قلت هذا او فعلت هذا فقد تمت صلاتك ولو د امام سیب دلیل تاسو لګو ګورئ امام سیب وی ګورا ته چې بل فرض من لذي ندی من بزان وباسي کنه کدی دی من نه وتل بل فرض من لتلش بل فرض منځ کې شروع کولای شي چې د فرض من نوته نه نشي نه په بل فرض منځ کې شروع فرضي او دا غي د وتلو دا غي د شروع کولو د بارا ضروری دا ده چې د دین اوزي خو نه درنه کولکه بل منځ کې فرض منځ کې شروع کول څه فرضي فرض خو غیر بر واسطه او ذریعہ دا چې د دینه اوزي او واسطه د فرض څه فرض نه د دینه وتل بصنع المسلم ذ شو فرض شو لکه تاسو ما ویلو رکوع سجدي لذي سجدينا واپس را پاسيږي بل سجدي لذي قيام ترازي دا ټول دا انتقالات چې دي دا فرض دي وجه سره دا اصل کې واسطه د بل فرض د پاره ومن لا ولو انه لا يمكنه دي سري د پاره ممکن نه دا ادا او صلات اخرى چې ادا کی منزبل الا بالخروج من هذه مگر ځان به وباسي دې مننا وما لا يتوصل الى الفرض او قانون دار څوک چې نشي رسیدل فرض ته الا به مگر په یو شی يكون فرض دغه شیخ پلم سي فرض وي او باقي معنی د قول تمت صلاتك په حدیث عبد الله بن مسعود کې چي دي تمت معنی دا قریب دی ختمه دوه ځکه صرف سلام پاتې دی کنه د ختمه دوه د شو قریب شو په قریب د شی باندې حکم نه شي لګي کنه قاربت تماما والاستخلاف ليس بمفسد حتى يجوز في حق القاري انا کدا یو اعتراض دی او دغه جواب دی اعتراض دار تاسو ټول برو غوري اتم نمبر کې موږ دا ویل چې وسله به او د شو امام عبد ورسول نه بس او امیر مخکی کو څه ویلو کنه نو سوال دار د امیر مخکی کول دا خو موږ مسله په دې کې شروع ده ګوري خو وکشي زمنګ بحث په دې کې شروع ده چې عبد ورسول نه بس منافی صلات عمل مخ تراشی خوغه بسنع المصلینی سراشی بدن لګي بیان شو منافی صلات عمل مخ تراشی
او بصنع المصلي نه دلته خو منافي صلات عمل مخې ته نه دی راغلی کنه یار دلته منافي صلات عمل مخې ته ولې نه دی راغلی ځکه دا امام چې کله به ودس شي خامخا به څوک را مخکې کوي دا را مخکې کول خو عفو دي دا خو دا عمل خو منافي صلات عمل نه حسابېږي پتن لګي پوه شوي کنه منګه مسله بچا کې شروع ده چې عبد او رسول نه بس سره شي منافي صلات عمل او دلته خو هغه راغلی نه دی ولې نه دی ځکه دا استخلاف چی استخلاف خلیفہ جوړول دا خو عفو دی دا خو منافي صلات نه دی څنګه مسله رو باسه وکي جواب په دې معنی منګه کار نه کوو بلکې یو حکم شرعي دی موږ هغه ته منافي صلات وایو حکم شرعي څه دی چې امي سره لګي دی امام جوړیږي د پاره د چا د قارئ نو کې رسلیت شته دغه شی دی وګورئ ول استخلاف وليس بمفسد دا خلیفہ جوړول دا څه مفسد عمل نه دی چې زمونږ د مسلې نه جوړ شي حتی يجوز ته دی ګوره جایز ده په حق د قاری کې یو قاری شاته مخ کې کړه وې ټیکو کنو پته ولګېدل دا شات استخلاف چې د منافي نه دی وانما الفساد دا فساد چې ضرورت حکم شرعي دا یو شرعي حکم په وجه دی او عدم صلاحیت الامام هغه دا چې د امام د څخه جوړ کو چې کې د امامت صلاحیت نشته نور آسان دی تاسو وښی جی ومن اقتدى بالامام بعد ما صلى ركعه طول برغوري جی یو سړی نه یو رکعت تلې دي دو رکعت دي تلې دي رکعت دي تلې تاسو پیږي دي د څویلې کېږي مسبوق نو مسله دا ده کچا امام او د سماج شو مسبوق را مخې ته کو دا منست پورا نو استخلاف د مسبوق صحیح دی کنه یا صحیح دی پوه شو به نو به چې کله د دې مقتدی نه منځ پوره شي دا څوک چې امام سره شروع نه ولاړ دي اوس به دا مسبوق څه کوي ته حرکات نیم پاتې دي وای چې کله عبد رسول ته ورسیږي بل مقتدی به رامخې دګي د ځان بځایغه به خلکو ته سلام واړي یو داري به پاسي کې خپل رکعتونه دي پوره کی پوه شي البته یو خبره به کې زمینی بیانې امام لنه د پکار چې مسبوق رامخې دګي څوک رامخې دګي بلکې څوک به رامخې دګي مدرک کم چې شروع نه شریکی مسبوق لم مناسبه نه د چې رامخې ته شي عادي من شي خپل د ځان د سکی چې به ځنه مخ کې کیږي پوه شي یو خبره به رانه رنه شي چې چاته پته نه لګي مقتدی ته چې امام نه څومره صفات دي چې زی پورا کما ندي سره به وسکو نو څو رکعات پاتې دي امام به ته بغوت اشاره کوي درې رکعات پاتې دي دو پاتې دي یو پاتې دي کرکو ته پاتې رکو کې او د اسمات دینو غټنو باندې بلاس کی دي به رکو پاتې ده سجده ته پاتې او د اسمه کې مات دی او ته بسیدي تندي باندې بلاس کی دي او که سجده تلاوت پاتې په تندي او بجبه دی او تلاس کی دي او که سجده سهو پاتې په سینه دی او تلاس کی دي چې مقتدین د دې مسلو نه صحیح خبرې کم جره مخ کې کوي تاسو ګورئ ومن اقتدى بالامام یو سره د اقتداء کی استخلاف المسبوق بیانې امام پس بعد ما صلى ركعه بس هغه نه چې امام یو رکعت کړی د رست راشي فحدث الامام امام به ودس شي فقدمه امام راشي او دار مخ کې اجزا بس کافی صحیح ده وجه سره مولوی صاحب دا څوک چې خلیفہ جوړی چې د امام سره شریکی به منځ کې نو دا شریک دی اگر کرستو شریک شوی دی لوجود المشارکه ځکه مشارکت شته نو په تحریمه کې دم د امام تحریمه په تحریمه کړی ده هم دغه مدار د صحت د استخلاف دی هو الاولى اولاد د امام د پر يقدم مدرکا څوک مقدم کی مدرک وجه دا چې هغه منځ پوره کولای شي مکمل لانه اقدر زکا غډیر قادر الی اتمام صلات چې منځ پوره کی په اتمام د منځ باندې قادر دی ويم بغي لهذا المسبوق ما ول دي مسبوق لم مناسبه ده الله يتقدم چې مخ کی نشي لعجز يعني التسليم اذا كذا خد التسليم ناجزي خو هر حال کرا مخ کې شو فلو تقدم يبتدي وصبر رقم نه شروع کی کم ځای کی چې امام من مات شوی دی او داس مات شوی حق نه شروع کی رکوع د سجده دا وک قیام دی رستو مسله را روانه ده کوم رکن کې چې او داس مات شو هغه رکن به دوباره دبل کې یغنه دی شوی پیږي کنه ګورئ فلو يبتدي ابتداء بك من حيث انتهى اليه الامام دا غزينه کوم دي چې امام رسیدلی وي لقيام اذا كذا قائم دي مقام بزيد امام واذا انتهى الى السلام به چې کله دا سلام ته ورسیږي يقدم مدرکا یا مدرک برامخ کی يسلم بهم خلق ته سلام واړي پوه شو به دا سړي ښه ته کوشش کوم چې
تور تور زی وهل شي نو تاسو هم کوشش کوئ چې تور تور زی ونیسئ وکشه لګه توجه کا دا که بنات وي په خدای چې تور تور زی نه به کلا ونیولې وي نصیب زمنګ خراب دی وکشه فلو انه حين اتم صلاه الامام قهقها او احدث وګوريږي حق مسبوق کی خبر شروع ده کدا ته ګوري کنه به وزل به خبره ختميږي بس امق مسبوق را مخکې کړي دي صحیح شو نو د امام څلور رکعات مسبوق نه خو رکعات تلې دي دوه تلې درې تلې خود دې مقتدین او څوک چې شروع نه دي او امام دغه منځ پوره شو اوس په بل را مخکې کوي کنه عبد ورسول ته چې ورسېد دغه منځ پوره شو بل برا مخکې کوي بل اعلان دې را مخکې کړي او است وخندل دی مسبوق امام څو کړه وی خندل او یې په زور او د ځان لمات کو او یې خبرې وکړلې یا د مون جماعت نه وته مړه به الفاظ دي ګر د مون منافي عمل وکړو نو د مون حکم دار چې د مون باطل ځکه د مون په مینس کې د مون منافي عمل وکړو د خپل حرکت نیم پاتې دي د مون څه شو کجې دا کم مقتدیان چې شاته ولا لیدغه مونږ نه دغه پوره شو ولغه خاصم عبد رسول ته رسیدلی دي خنو امام سبت سکه کوم شدل او دسلا وک اغلا من نو فارغ شوه هغه تم رکعات نیم دغه په زیاده کړي وغلا خپل رکعات نیم نو کړي عمله په مینس کې ووده د قشان وخندل هغه مات شو او کنه غر څه بور کړي وم صرف د سلام ته پتمو چې دا بل څوک مخ کې او سلام به واړی دې ته پتمو ورسي بورو او دغه منځ پورا به ویما عبد رسول پر ورسېدلو دا مسبوق او نمون منافي عمل وکړو د منځ مات ذکر منځ په مینس کې منځ منافي عمل رااله او د نور ټول مقتدیان هغه صحیح او امام کنور ارکان ټول پوره کړي دا هغه هم صحیح او هغه تر رکعات دیم لا پاتیو دا هغه مات به وګوره فلو انه کشرو دا مسبوقه حين اتم صلاه الامام کله چې د پوره کو منځ د امام قهقها فعل لکھا فعل ماضی دا قهقه وکړه منافي صلات دې کنه بلکې او د سم به ماتيږي او احدث متعمدا یعنی بزور ځان به او د سکو زور یو بس اوای خارج کړه او تکلم یې څوکړه خبر یې وکړلې او خرج من المسجد جماعت نو وتلو فصلت صلاته د منصمات شویل میو وصلاه القوم تامه قوم صلات تام د دم ویلو وجسر لان المفسد في حقه ځکه مفسد د په حق کې وجد في خلال الصلاه موجود شلو د منصب مینس کی او په حق د قوم کې بعد تمام ارکانها پس تمام والد ارکانونو والامام الاول دا خبره ان کان فرغ کغه فارغ او د قوم سلام فارغ شوی لا تفسد الصلاه دا منفاسدی کی بس هغه مرڅ ختم دي و الا مفروغ کنو فارغ تفسد هغه فاسد شو هو الاصح دا سیوا پوه شلې بي فإن لم يحدث الامام الاول وقعد قدر التشهد ثم قهقها او احدث متعمدا فصلت صلاه الذي لم يدرك اول صلاه عند ابي حنيفه تاسو لګو ګوري جی امقه ول امام دی بل مل امام نشتره منځ شروع کو مقتدیان ور سره ولال دي اور رسیدلو عبده ورسوله پوری دی امام د سی وکړه کنه چې بس قهقه وکړه سی وکړه یای بی ځان بی او د سکړلو دې ټیم کې ښا نو کوم مقتدین چې دی رکعاتونه تیتلی دي نو کوم مقتدین نه ما خپل بوې نه شلې بي بس امام صاحب دی او مقتدین ورپسې دي په دې ټول پوي شو منځ را ورسېدل کوم ځای پوري عبد و رسول پوري او دی امام صاحب او د سمات کړلو قصدن ښا بسن المصلي ده که خیر بي ځانې وستو نو کوم مقتدین چې داسې دي چې هغه رکعاتونه تللی دي دا غو د منځ مینځ دی که خیر بي او هغه د پسې په اقتدا کې دي نو دا منځ مات شو دا غو مات شو خو فرق دی پکې د دار څه پوره شي ارکان پوره دي کنه کوم مقتدین چې شروع نه دي دا غو ارکان پوره دي غو باندې څه نشته خبره ختم خو کوم مقتدین چې رکعات نیم تللی دي کنه هغه ته احساسو معنی خو ارکان پاتې او منظم فاسد شو لہذا سره کوي پوه شي دا څوک وای امام سی وای صاحبین وای نه چې دا غو غنه ماتیږي کوم شي نور خاصم پوره شو د امام پوره شو
حکم مسبوقین دي دغه هم خپل رکعتونه د ودرېږي وجه سره لګو د وخت شي کنه پوه نه شي به ګوري فإن لم يحدث الامام الاول کې به وداسه شوی نه وي امام اول لاول ټکه تل لري کې لاندې لیکلي رد پکړی دی اول ته ضرورت نه ځات دویم خونه دي چې استخلاف صورت چې موږ اول او دویم بکی یادو پس عامه مسله ده به وداسه شوی نه دی امام وقاده قدر تشهد پورې ناس ټول پوي شو ثم قهقه اوس مفسدي صلاتي موجود کو قهقه وکړه یو یا او احدث متعمدا بزور ځان سکو نو وی فسدت صلاة الذي فاسد شمون داغ مقتدي لم يدرك اول صلاته چې مونږ لینه د منځ اول یعنی رکعت ته تللی دي دا اشاره ده عند ابي حنيفه او صاحبين سوي نه د امام منځ ختم شو فاسد شو او نه د مقتدین او نه د مسبوق یوم نه دي لا تفسدوا دا کوم صورت قهقه کړي و وی ځان به ودسه کړو دا اصل کې مفسد صلاتو کا دا سو بس راځي هغه صورتونه یادو چې هغه کې ودس نه ماتيږي یعنی هغه منافي صلات دي مفسد نه دي څه دي هغه کې ټول اتفاق دی چې دیوم نه ماتيږي څه دي نه د امام خراب شو نه دغه مسبوقینو خراب شو او نه د نور مقتدیانو مطلب خراب دا چې ارکانی برشوي منځ تام شو کا اگر که سلام یې نه دی اړولې غلطه کړي ګوره وان تکلم اقټیم دیکھا عبد رسول تر ورسید خبري وکړي امام نسر او د سماتی کې نه سره د منافي عمل له مخکې خو مفسدو قهقهاو به د سکیدلو مخکې او خرج من المسجد دم منافي دي په دې صورت کې لم تفسد في قولهم جميعا د مسبوق مقتدین منذ هم نه د فاضل شوی ټول په قول کې داسې ده پوه شو به لهما د صاحبین دلیل ووري ان المقتدي ان صلاه المقتدي بناء على صلاه الامام تاسلک برو کنه یار خپل اختلافي مسله پوه شو وی کنه امام کوم ځای ته مونږ را رسولیو عبد ورسول ته او به مونږ کې چې موجود شو مفسد صلات موجود شو منافي نه څه مفسد قهوه کنه مفسد او داس ما تقولوا امام سيبل چې د مقتدیانو منځ فاسد د مسبوق مقتدیانو او صاحبانو سویل چې صحیح پوهیږي به صاحبین وای د امام مون چې دا ضامن وي د مقتدی مون لره کله امام هغه صحیح مقتدیم صحیح کله امام فاسدی مقتدیم فاسد دی امام خو صحیح دی کنه بس مقتدیم هم صحیح کنه پتن لګي پوه شي کنه د چا هم صحیح مقتدیم هم صحیح سوي ان صلاه المقتدي بناء دا بنا دے بصلات دی امام جوازا و فسادا جائز او د فساد به اعتبار سره ولم تفسد صلاه الامام دی امام خو فاسد شوی نه دی فقط صلات د مقتدی غم نه دی فاسد دا بداسي شي لکه امام سلام واړی نو سلام هم د منافی دی که ساز دین کی منافی دی کنه چې امام سلام واړی مسبوق من خرابيږي مسبوق باسي کی خپل مستقر خپل رکعاتونه ده لکه سلام وکي کلام ولو د امام سب دلیل دار ګورا ان القهقهه مفسده تسوغر لکشان توجه جی عبد رسول ته امام منظور سو پدې کې قهقه وکړه د من داخري صد امام فاسد شول کنه سشوا انه مقتدي هم داخري عيسى فاسد شول د مسبوق مقتدي د عيسى شوا فاسده خو فرق دومره دی چې د امام اخیره د نور په تشته دی نو موږ ول پوره شو دا خو د منځ په مینس کې د فساد رااله هغه بقیره کتونه د فاسد باندې بنا کول شي مینه د فاسد هم فاسد دي بس هغه فاسد شو پتن لګي پوه شوي کنه سوي د امام چې په اخیره کې قهقه وکړه د سره د امام منځ شو فاسد خو ارکان ټول پوره کړی دي کنه منځ ختم عبد رسول تر رسیدلې دي او کوم مقتدیان هم چې شروع نه دي هغه ختم ارکان پوره دي صرف دا مسبوق مقتدیانو مسله ده چې په دې اخیری فاسد کوم هغه اقتدا د امام کوي دا هغه هم د اخیری فاسد شو د غزه دا هم څه شو چې فاسد شو نو د منځ په منځ کې فساد را لې منځ څه شو ختم ان القهقه چې دا مفسده ده لجزء الذي اغجز سر يلاقيه کوم چې د قهقه سره څو ملاقي ونزديو من صلاه الامام د امام په منځ کې فيفسد فاسد بشي مثله دمر منځ من صلاة المقتدي ولهم فرق دمره غير أن الإمام شيء لا يحتاج إلى البناء نور بناء منات احتياج نه لري بس دغه من ختم ارکان بردي او مسبوق محتاج دی الیه بنا تغوس په فاسد باندې خپل نور رکعاتونه بنا کوي او بنا په فاسد سي فاسدي پوه شولې به
لاندې لیکلي دي چې والفتوى على قولهما في القهقه قهقه په مسله کې د صاحبانو مقول فتوا ده او د حدث په لامت په مسله کې به د سیا کې د امام صاحب قول باندې فتوا ده شامی کې د سیدی والبناء ولا الفاسد فاسد بنا فاسد خو فاسد بخلاف السلام سلام باندې مقياس کوا ولي لانه سلام خو فساد نه راولي سلام خو شي انتها تر سيار سکی منهن معنی شي انتها تر سي او کلام ام قهقه بشان یا پزور او د سماتولو بشان نه دی بلکې کلام بشان د چا دی سلام دی هم انتها تر ولي في معنی او بمعنی د سلام دی البته وينتقذ ذو الامام او دس الامام با ما في قهقه کړي لوجود القهقه في حرمه الصلاه تاسو به دې پوه شئ ومن احدث في ركوعه او سجوده توضأ وبنى ولا يتد لکه وګورئ چې بس آسان دی 2-3 منټو درس ته ما دا خبره مخکې کړې مو څوک چې په ټیم کې به ودس شي کنه موږ ول دغه رکن نه بډاریک زی او دس لکنه او دس بکې به برازي غزه نه بشرو کوي کې امام به خلیفہ به جوړي او کزان لې هم د سی بکې دغه ځای نه بشرو کوي نو سره دا مسله بیانې د کوم رکن کې چې او دس مات شو دا رکن پکې نه دی حساب ګورې چې او دس یو کورالو دا بکې رکوع کې د او دس مات شو رکوع به دوباره کې سجده کې مات شو سجده به دوباره کې قیام کې مات شو دوباره به کې پوهه شوي په وجه دا رکن له پوره کېږي چې دغه نه ته منتقل شي دا خو ته منتقل شوی نه و د سی بکې مات شو حتی توجه دا ډېر اهمه مسله ده چې رکوع کې او دس مات شو دا را پاتېدلو بدینې تر پاتېدلو دا رکوع پوره کومه حالانکه به ودس شوی دی نه دې سره مونږ ختم ځکه موږ ویلو چې کله به ودس شي نو په دې به ودس کې ورو کنه دانه کې د خوا دا کو وګوره رکوع به بوره کړله په یوه کنه وګوره ومن احدث في ركوعه څوک چې به ودس شي په رکوع کې یا په سجده کې توضأ ودس بکي او بنا بکي ولا يعتد بالتي ولا يعتد او اعتبار بنوي اغه رکوع سجده لا احدث فيها كم کې چې به ودس شوی دی ولي لان اتمام الركن ركن تماميت شي بالانتقال وي وما الحدث لا يتحقق وسند حدث نشي مكمليږي نه فلا بد من الاعاده لهذا اعاده به کې دا فرض او واجب دا فرض دا ولو كان اماما تاسو لګوري او کې امامو پاتو ګوري ټول زما رکوع کې او د سمات شو دا سليمان مخ کې کو دا دې رکوع نه باسي کې بزا دې رکوع کې راشي او دې کوم رکوع کې چې لګي هم د قری پوره کې وزدا په کافي کېږي ښا د څنګه چې دا دې وجد شي او به دې رکوع کې د ضرورت نشته نه پېږي به موږ هدايه نکاح کې وقایده ویلا بلکې قدري کې من نه ویلا ځکه هدايه نکاح او قدري یو ځای روان دي کتاب الایمان ال دی وقایده ده قاعده ده چې فعل ممتد وي هغه فعل چې وګد وي چې هغه سره ته زمانہ مقترنه کول شي دا غي دوام لره حکم دی ابتدایي پتن لګي پوه شوي کنه فعل ممتد کې دوام لره حکم دی چای لکه چې اثر نه وي کې تاسو دیکھا او کوم فعل کې چې دوام نه الته دوام لا د ابتدا حکم نه یو خوندور مثال به درکم لګ نشاط به کې راشي یو سړي کې د ویلي ک څنګه می چې جما وکړه ته طلاق نکاح مې د سره وکړه ته طلاق په یو صورت ذکر کړی الته بس نکاح ایجاب قبول بره په پروت شی په کې ور کړی او نکاح یو سکواله ایجاب قبول دغه صورت یې بیان وای زید بل بیان کوي چې ما تاسو سره جما وکړه لته وڅي طلاق وای نو څه به کې شی ور کړی دی بلکې صورت لګي نورم بدل کړي لګي نورم چې دا کومه جما کومه د دینه پس په بل جما وکړه ته طلاق اوس به خپوي شي نشي به کې ورکو جما شالو شولا قرار پکې دی طلاق واقع کیږي کنه امام یوسف رحم الله نه واقع کیږي غوي څه دی وای ځکه واقع کیږي دوام لره حکم ده ابتدائي گویا چې پکې خیره دا بل کوي دا بل جما کوي بل کوي طلاق واقع کیږي انور ته وینا طرفین وای دلته د دخول جما ویل کیږي دخول ده دخول خو دوام نه لري که خیره مې خلک ټیم کیږي خروج او دخول دوام لري دلته د دې شي کې دوام لره حکم د ابتدا نه چې پکې دا دوام په حکم د ابتدا کې نه دی ترڅو چې را بار کړي نه یو به وي وردن نه کړي بس پوه شوي تاسو خپل مسلې دا سره شي دا رکوع ده کنه رکوع دا دوام لري که خیر می درې بل سبحان رب العظیم پوری دوام لري کنه او کوم فعل چې دوام لري هغه کې دوام په حکم د چا کی ابتدا کی دا مقتدی ما پر رکوع کې رامخ کې کو راځه
کم فعل دی دوام والا دی نه چې دا همدغه شان پاتې شي رکوع کې راشي دوام کې داسې دا لکه اثر نه وي رکوع وکړله بس کافي شوله که نه پوهېږې څه وایي دام المقدم على الركوع بس دایم دي شي کم چې را مخکې کړلی شي بس دایم شي په رکوع لأنه يمكنه الاتمام بالاستدامه وایي ځکه ممکن ده دته چې اتمام وکړي په دوام سره بس دوام وساتي داسې لکه چې سره نه وي وکړه ولو تذكر وهو راكع او ساجد ان عليه ختميږي دا دی بس لک شان دی فانحت من ركوعه لها اور ايه یو سړی په رکوع کې توجه جي اوټ مسلې دي ښه ټول پر ګوري بل هغه شان مسله وته وکما هلک صبر ته کې زیات دغه ورس مزمداري شو موز به چې وس مار ښکارا کوم ولو تذكر او راکعون تاسو له ګوري چې وزر وشي یو سړی رکوع کې دی رکوع کې او یا سجده کې دی او د توریات شو ما باندې خو سجده پاتې ده د بل رکعت سره باندې پاتې ده تاسو د مسله ما مخکې کړې مو بلکې ما پرون چاته جواب کې ویل ګروپ کې چې اوریدلی چانه چاته چې څټې مو دی چې معنا سجده پاتې ده رکوع پاتې ده کوم رکن کې وریا چې ډایرک باغ سجدي لذي هغه رکوع پاتې غیله وډایرک زی په واپس را پاتې کې کوم نه چې تل هم دی وکی دوباره دغه مسله ده ښه اوس وکشي یو سړی په رکوع کې وریاض شو چې ما نه خدا مخ کې رکعت یو سجده پاتې و سجده کې او توریات چې ما نه د مخ کې رکعت یو سجده پاتې و نو څه حکم دار توجه چې بس سجدي را ډایرک لاړ شه زړه وکول خامي وکړه له سوال داده اکه مینه چې لاړه مسجدي لاغي څه وشو هغه وشو که دوباره وکما مسله هغه څنګه جوړه شو کنه رکوع نه تلې د رکوع شوی کنه دا سجدي نه روشت شوی دی بل سجدي ته هغه سجده شوی کنه دا د طرفین وې دغه مشوله خو به تر دا دغه دې دوباره وکي امام ابي صفر رحم الله وې رکوع نه کیږي ځکه هغه اعتدال څه ته وې اطمینان ته وې کنه اطمینان فرض غني نو رکوع نه خو قیام د نه درغله ډایرک بل ته نه دا رکوع نه د شوی دی دوباره وکي خامخا پوه شوي تاسو ګورئ ولو تذكر وتوريات شو هو راكعون حال لا شي ركوع كده او ساجدون سجده كده توريات شو ان عليه سجده دمن سجده پاتره يا صلاه تلاوتي سجده به پاتره فانحت من ركوعه لها ركوع نكت دارك غيل لاړې او رفع راسه من سجوده سجده کې وريات شو سجدين سر اوچت کو فسجدها غير بار توکلله سجده وکړه نو يعيد الركوع والسجود یاد به کوي خو ګوره دا فرض یا واجب نه ده وهذا بيان الاولى بيان د اولویت ده لتقال وجد د ولسب شي افعال پر ترکی شي ترتیب کی شي ځکه کوم چې اول سجده و چې هغه وشي اوس پسې دا وشي لتقال افعال مرتبه چې افعال واقع شي مرتب بقدر الممكن څومره چې ممکن وي وان لم يعيد اجزاء کدوباره اونکم کافی ده لأن الترتيب في أفعال الصلاة ذكر ترتيب ده منصب أفعاله كي ليس بشرط إن شرط ندى توقر مسبوق راشي مسبوق أول ركعتنا بريد وأخير أول وكي إمام بس يبي أول قبل رستك ولأن الانتقال مع الطهارة شرط انتقال جري طهارة سر شرط كنا وقد وجه موجود شو بس طهارة سر تتلي وبس وترالي لن دار وقت من قويلو كنا شكاو ده سمات شو نغرقوب كنيسة بيجي وليمو ځکه انتقال کول د رکن ضروري وو او طهارت سره ضروري وو د سی وکنه بدل خو کلی دغه شنه د حضرت سمات شوی نه دی رکوع نه چلاړې او کله سجدي نه لاړې هغه سجدي پاتې شوی ته چلاړې انتقال هم پکې رااله او سره د طهارت رااله ونبي يوسف رحمه انه يلزمه اعاده الركوع لك اعاده الركوع بضروري ده ځکه قومه فرض دغه بنظمانه د خود رکوع قومي د نو تر ډایرک لاندې تلو ومن امر رجلا واحدا برګوري اخره مساله کچا یو کس ته منځ کولو یو امام او یو څو مقتدی او د امام او د سماعت شو اوس به د امام داسې کوي چې مقتدی لاسونی سي راشه امام جوړ شوی نه ضرورت نشته دی هر خپل امام شو خود به خود عزت خپل خپي ووا نه پیږي دا کله چې مقتدیان ډیر ویني امام له پکار د چې تعین د یو مقتدی د امامتۍ د پاره و کی چې تشوي اوس خو ډیر نه دي مزاحمین شته خود به خود تعین وشو ومن امر رجلا واحدا فحدث سلب يودس شو وخرج من المسجد فالماموم دا مقتدي چې د امام شو نوا ک امام ورلنیت کړي چې امام شه د نیت کړي چې امام دې شما ولم منو یي دی کړي
لما فيه من صيانة الصلاة وجه دا ده که دا امام جوړ شي منځ بچ پاتې کیږي ښه منځ څه پاتې کیږي بچ منځ به بس برقرار پاتې شي کنه او پاتې شوله دا مخکې خبره شي امام به جوړي وی تعیین د اول امام چې لقطع المزاحمه ا دې لپاره و چې اوس کوم امام شي په دې ګڼو کسانو کې چې دا مزاحمت ختم شي دلته خو فقط یو کس دی ولا مزاحمه ده ويتم الاول صلاته او دا به چې اول راشي کنه اول او دا څوک راشي بس بس ودرېږي اول امام اوس به شي مقتدی به شي دا اول امام به د چا چې اودس مات شي وداري خپل منځ پوره کې مقتدی هم به ثاني دي ثاني پسې دي مقتدی شي پوهیږي په کما اذا استخلفوا حقیقتا کوئی چې په حقیقت کې ځان په ځماني امام جوړ کړو خلیفہ جوړ کړو ولو لم يكن خلفه او کشره تاسو ګوري ماشوم شاته ولاړو یي خزه شاته ولاړو او د امام اودس مات شو اوس دا امخ کې بسدي باندې قیاس کوي دا چې څنګه روان شو د اسلاغو خود به خود امامان شو کنه څه شو ځکه چې کله کس یو خود به خود امام شي کما شو خود به خود امام شو او که خزه وم څه شو خود به خود امام دا امام جلال چې ودس وکي واپس راځي خپل منصفره کوي ګویا چې دی بل بسی پوره کوي د سیده کنه او ماشوم بس امامت کیږي خزه بس کیږي نو څه حکم وي نو دوه راي جوړ شو یو راي دا د امام منفاسد شو ځکه خود به خود امام د دې امام جوړ شو ماشوم د دې امام جوړ شو خود به خود خزه د امام جوړ شو بل راي دا د جوړ کړي د خزه امام وینا ماشوم د امام جوړ کړي نه نو دی ول منفاسد دی او خاص الله پاک جوړ کړ په یګي کنه وګورئ ويتم ولو لم يكن خلفه الا صبي او امراه قيل چاويلي تفسد صلاته د امام مات شو لاستخلافي ځکه د خلیفہ جوړ کو هغه څوک ځکه خلیفہ جوړ شو هغه څوک لا يصلح للامامه چې هغه د امامتي صلاحيت نه لرلو او چاويلي چې نه ماتيږي د امام غم نه ماتيږي لانه لم يوجد الاستخلاف قصدا د امام د طرف او استخلاف قصدا نه دی موجود شوی وهو لا يصلح للامامه او هغه بل خبره ده چې هغه صلاحيت د امام نه لرلو نو دوړو راي دلایل پکې دي ښه صحیح دار چې د امام غنه ماتيږي